نو دا یو د تقدس او د عزت او د ناموس یو رشتہ ده. د دې وجنا حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم فرمایل النکاح من سنتی، دا نکاح کول زما سنت تی، زما طریقه ده. فمن رغب عن سنتی، غور سره واورئ چا چې زما د دې سنت طریقې نه انکار وکړو فلیس منی، دا زما د امت نه دی، دا زما د امت نه دی. دې د اسلام نه وځي چې کوم سړی د نکاح نه انکار کوي. یو خدا سي ده کنه چې سړی وایي یاره زه نکاح نشم کولی، یعنی څه مجبوري مې ده، د هغه مجبورۍ په تحت یې نشم کولی. او بل سړی داسې دی هغه وایي چې یاره نکاح د سره منه دا به کې لا چا راویسته. نو نکاح به ته منې چې کله ته مسلمانې نو د اسلام د وجې نه به نکاح ته منې. اللہ رب العزت قرآن مجید کی فرمائی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے نبی جی صرف ستا خبر نہ دا، ستا نمخ کے ہم ما پیغمبران اللہ لهم ازواجا و ذریتا، او ما دا حقوی دا پارا بیبیانی هم جوڑی کری وے، یعنی ودون هم کریو، و ذریتا او دا دا بیبیان نمی واللہ اولاد هم ور کریو. یعنی دا صرف دا شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خبر نہ دا، بلکہ جسون شریعتون تیر شوی دی نو ټولو کی نکاح شوی دا. او ټولو ناولنے پیغمبر د نبوت ابتدا دا حضرت آدم علیہ السلام نے شوی دا، او د آدم علیہ السلام نکاح دا د بی بی حوا سره شوی دا. او د دغه نکاح برکت وو چې دا دومره انسانیت په وجود کې راغی. نکاح کچری د منځ نه وباسو، که نکاح د منځ نه وباسو چې یاره واده وبکې نه واده وبکې نه، نو بیا به داسې کېږي چې دا دنیا به باقی نه پاتې کېږي. دا خبره به غور سره واورئ. نکاح دنیا ته چې څنګه دنیا جوړه شوه او انسان پیدا شو، نو د دې دنیا د ټولو نه اولنې ضرورت هغه نکاح وو. د دې وجې نه الله رب العزت د آدم علیه السلام نکاح د بی بی حوا سره وکړه. چې کله نکاح وشوه دنیا قائم شوه او چې کله نکاح ختم شي نو دا دنیا به هم ختم شي. ویولې دنیا به ځکه ختمیږي چې حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم فرمایل تر هغه وخت پورې با قیامت نه قایمیږي تر څو پورې چې د ځمکې په مخ باندې الله الله وینکې موجودي. تر څو پورې د ځمکې په مخ باندې الله الله وینکې موجودي، د الله نوم اخیستونکې موجودي. الله رب العزت به قیامت نه قایموي. د قیامت هغه کوم هولناکي او کوم هغه خطرناک حالات دي، د هغه کوم سخت او تکلیف دی، الله رب العزت به مسلمان ته نه ښایي. قیامت به کافرانو قایمیږي. نو چې تر څو پوری ودونه کېږي تر هغه وخت پوری به مسلمانان پیدا کېږي. او چې کله واده بند شو نکاح بند شو نو بیا به صحیح بیا به قیامت قایمیږي، ځکه چې مسلمانان به نور نه پیدا کېږي. نو که د دنیا بقا ده دا د نکاح د وجې نه ده. کچری د حضرت آدم علیه السلام د بی بی حوا سره نکاح نه وی شوی نو دا دونه انبیاء علیهم السلام به د کم ځای نه پیدا کېدی، دا دونه صحابه به د کم ځای نه پیدا کېدی، دا دونه اولیاء الله او د علما او دا مدارس به د کم ځای نه ډکېدی. دا خو د دې واده برکت دی. تاسو به وایئ چې یاره مفتی صاحب انکار دې چا کړی دی؟ انکار دې چا کړی دی چې ته وایې چې یاره دا نکاح دومره ضروري ده؟ نبی علیہ السلام فرمایل دا نکاح دومره ضروری ده. اذا تزوج العبد کله چې یو بنده مسلمان دی نکاح وکي نو فقد استکمل نصف الدین،
په تحقیق سره د نیم دین مکمل کو. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فلیتقی فی النصف الباقی، په دې نیم باقی چې کم دین دی د دې فکر دی شروع کی نیم ایمان مکمل دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته نیم ایمان وای. یو سړی نکاح وکړه نیم ایمان مکمل شو او باقی کی دی کوشش کوي. نکاح د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت دی او د قرآن حکم دی. د قرآن د حکم د وجې نه فرض دی. د نبی علیہ السلام خو سنت دی خو د قرآن د حکم د وجې نه فرض دی. فانکحوا ما طاب لکم من النساء. فانکحوا کله چې په قرآن کې امر ذکر شي نو دا فرضی نکاحګانې وکړئ. الله فرمایي وس چې الله یو خبره فرمایي چې دا وکړئ نو دا صحیح، دا فرض دی. نکاح کول فرض دی او د قرآن د یو ټکی نه انکار کول دا څه دی وای؟ دا کفر دی. د قرآن د یو ټکی نه انکار کول دا کفر دی. یو سړی وای چې زه بسم الله الرحمن الرحیم ټول منم لیکن په دې بسم الله الرحمن الرحیم کې چې دا کومه با ده دا زه نه منم چې دا د الله د طرف نه ده، دا انسان په دې باندې کافر کیږي. یو جنې ده د هغې نوم دی ملاله یوسفزۍ. کله چې هغه لاړه نو په هغه ځای کې د یورپ تعلیم یې حاصل کو. هغه د یورپ تعلیم حاصل کو، ترقی یافته ملکونو تعلیم یې حاصل کو. مونږ وایو تعلیم حاصل کړئ، تعلیم نه منع نه ده لیکن تہذیب خپل مه پرېږده. تعلیم حاصل کا لیکن تہذیب خپل مه پرېږده. ته ښه ډاکټر جوړ شه لیکن د ښه ډاکټر کېدو سره ته ښه مسلمان جوړ شه. ته ښه انجینیر جوړ شه لیکن د ښه انجینیر جوړېدو سره سره ته بهترین مسلمان هم جوړ شه. ته ښه قابل او د ټولو نه اوچت وکیل جوړ شه لیکن ښه مسلمان جوړ شه، بهترین مسلمان جوړ شه. هغه لاړه یو چې کله هغه عمل ته ورسېده د هغه ځګي قانون او د هغه ځګي تعلیم په هغې باندې حاوي شو. د هغې هغه خپله خوله پرانیستل شروع کړه. پته نه چې چا په اشارو یې کوي لیکن خوله یې پرانیسته. اولنۍ خبره یې دا وکړه وایي زه چې کله شراب وڅکم که نه، زه چې کله وایي شراب وڅکم نو ما ته ډېر سرور راځي، مزه راځي. زه چې کله شراب وڅکم نو دې سره ما ته ډېر سرور او مزه راځي. او دا خبره به کې وایي د کم ځای نه ده چې زه به د نکاح په فارم باندې دستخط کوم او ما ته به وایي چې دا پلانکي د قبول دی او زمونږ به یو عقد کیږي. دا پکې پکار نه ده، دا مزیداره خبره نه ده. مزیداره خبره دا ده واورئ ماشاءالله. دا خبره پنجابي نه ده کړې، نه ده پنجابي اولاد کړې ده. مونږ وایو که نه پنجابیان لږ آزاد خلک دي، داسې وایو که نه. نه پنجابی کړې ده نه د پنجاب اولاد کړې ده. انګریز هم نه ده کړې. که انګریز کړې و چې مونږ وایو چې زه خو آزاد خلک دی. هندو هم نه ده کړې. سکھ، عیسائی، یهودي، کمونیسٹ، دهریا چې سره هیڅ هم نه مني هغو نه ده کړې. افسوس دا دی چې یوسفزۍ کوم چې د پښتنو یو غټه قبیله ده، یو غټ شاخ دی، د یوسفزۍ خاندان جنۍ کړې ده. د یوسفزۍ خاندان چې ملاله یوسفزۍ او د پلار یې دلته سکول هم و چې دا په سکول کې ګورې چې څه پړاوال. وایي چې په نکاح په فارم باندې دستخط کول او د یو سړي په عقد کې راتلل چې یاره زه دې سړي یم او د سره ما واده وکړو، دا ښه خبره نه ده. ښه خبره دا ده
چې د چا سره څنګه لګي طبیعت لګي نو بس هغه پارټنر جوړول پکار دی او کداغه دی بیا نه خو بیا د بل سره تعلق جوړ کا وېګه به خبر نکاح پکې چا راوست دا د تربیت اثر دی د تربیت اثر دی هغه یو سړی بلاره باندې روانو کنه چې مزاحیه خبره بلاره باندې روانو جو بره په ونه کې مرغې ناسته وه هسې د مذاق د بارې خبره جو هغه مرغۍ پې د هغه ځګي نه تقاضه کړې ده چې تقاضه کړې جو د دې جامو ته کتلې دي بیا یې هغه مرغۍ ته کتلې بیا دې هغه تقاضې ته کتلې بیا هغه مرغۍ ته کتلې وایي خفه کېږه ما خو دا ګناه ستا نه ده دا ګناه ستا د مور او پلار ده چې تا ته پیم پرول نه دی اغوستی دا ګناه ستا نه ده ته خو مرغۍ خو دا ګناه ستا د مور او پلار ده چې تا ته پیم پرولې نه اغوستو چې ته دغه ځای نه په خلکو تقاضې کې نو زه دا وایم چې د ملاله یوسفزۍ ګناه نه ده ګناه یې د پلار ده او د مور یې ده چې په داسې تربیت او داسې ماحول کې پرېښوده چې هغه به اوس دا خبرې ولې نه کوي د ډاکټر ذاکر نایک یو بیان دی پای کې هغه وایي د یورپ چې کم تعلیمي نظام دی چې کومه سروې شوې ده نو په دې کې 90% هغه جنکۍ او هلکان دي 90% په 100 کې 90 هغه جنکۍ او هلکان دي چې د تعلیمي میدان نه دو وځي نو د 90% کسانو زنا کړي الله دې زموږ د ټولو حفاظت وفرمایي چې یو انسان په داسې ماحول کې پاتې کېږي نو هغه بیا دا ولې نه وایي چې مړه نکاح پکې چا راوستې ده زه به لا په نکاح په کاغذ دستخط کوم زما خپله خوښه ده که نن د ده سره کښېنم او که سبا د بل سره کښېنم او نن د یو سره سملم سبا د بل سره سملم په ما دا پابندۍ مه لګوئ نو بھائی یو خبره یاد لرئ یو دی انسانی فطرتی تقاضا او یو دی د شریعت تقاضا د انسانی فطرت تقاضا دا ده چې زنانه دي صرف د یو خاوند سره تعلق وساتي د ډیرو سره نه ځکه چې میډیکل دا وایي چې د دې نه داسې بیمارۍ لګي کله چې د یو زنانه د ډیرو خلکو سره تعلقي ایډز غوندې بیمارۍ د دې نه لګي بھائی شریعت نه شریعت خبره نه کو د میډیکل خبره کو کوم چې یعنی اسلام نه مني هغه خلک دا خبرې کوي چې بھائی زنانه له پکار ده چې د دې صرف یو خاوني او د دقه یو خاون سره تعلقي بس د ډیرو سړو سره نه او انساني غیرت هم دا نه خوښي چې یاره زنانه دي د دوه دریو سړو سره تعلق ساتي انساني فطرت دا دی انساني فطرت دا دی دا که په هر مذهب کې که په هر ځای کې هر زنانه وایي چې یاره زما دي یو خاوني زما د سره تعلق بس نور چا سره دی نه او زمونږ پښتانه ملاله یوسفزۍ هغه وایي چې بھائی زه د سوات او د پښتنو د کور نه یم خو ماته دا کلچر اسلامي شریعت قبول او منظور نه دی دا ماته منظور نه دی او شریعت هم دا وایي اسلامي شریعت هم دا وایي د زنانه به صرف د یو سړي سره تعلق وي په یو وخت باندې د دوه سړو په نکاح کې نشي راتلی د یو بی او زناور وایي زناور چې نه دا کم چې دا ملاله یوسفزۍ وایي نو دا ټیک خبره ده زناور وایي لکه تاسو به دا سپي لیدلي په دې سهار کې دا قصه ډېره زیاته وي په دې سهار کې هم دا سپي لیدلي دا غوبل جوړي دی یو بل پسې ورخوشي هغه وایي ملاله یوسفزۍ چې دقه سیسټم ټیک دی چې یو جینۍ او داسې پسې یو لس شل پسې ورپسې هلکان نو هغه وایي چې دا نظام ټیک دی دا صحیح دی دقه شان چیلی او چیلی بانګي یوي او چرګان سوی چرګي سوی په کور کې چرګي ډېرې که نه او بانګي ولې وساتلې هغه وایي چې داسې نظام پکار دی داسې نظام پکار دی چې بھائی د چا څوک خوښ شو جو به یو بل لاسه چوځي او یاد لرئ ګورئ یاد لرئ دقه جینۍ پروموټ کېږي د هغې باقاعده چې کوم دی حوصله افزایي کېږي او ان قریب به یې وینئ چې په دې پاکستان به د حکومت هم کوي ګورئ او مونږ به چې کوم دی هغې ته
ها ماشاءالله زمون خلکو ماشاءالله صرف په یو پیپ ته وغځوه سوی ګیس ولا راوله او کوڅه ولا پخه کا یو بس ټیک ټاک بای صحیح ښځه ده صحیح ټیک ټاک د ماشاءالله د غریبانانو همدرده ده او ته به یې وینې زمونږ دا ټول خلک به ولوټ ورکوي چې بای ټیک ده صحیح ده دا به دې بیا یېرئ چې بای هغه څه وایي او هغې ژوند پسې کې تیر کو هغه وایي نه شریعت چې کوم د نکاح دا قانون دی دا مې نه دی خوښ واده به کې نه کو خو چې بس زما کم سړی خوښ یا به زما یو څو ورځې به ته سره تېرې کړمه بیا به داسې وکړمه چې دې به ایکسپایر شي بیا به بل خاوند کومه خاوند نه صرف پارټنرشپ یعنی زما به صرف ملګري یارانه چې ورته وایو د دې څیز مخنیوی پکار دی د دې څیز خلاف اواز اوچتول پکار دی که چېرې دا ونه شوه سبا الله دې نه کي زما د کور ماشومه به هم ماته وایي چې په قلاره کښېنه زه نکاح ته جوړ نه یم د تره زوی سره ولې واده وکړمه د ماما د زوی سره ولې واده وکړمه زه به ځان له خوښ کړمه زه به ځان له خوښ کړمه او که هغه مې نه و خوښ بیا به بل خوښ کړمه تزوج العبد نکاح دومره ضروري ده چې کله یو انسان نکاح وکړي نو د ده نیم ایمان مکمل شي او ملاله وایي ما ته د ایمان د مکمل کېدو ضرورت نشته خو صرف زما چې کوم خواهش دی زما هغه خواهش دی پوره شي او وایي چې شراب وڅکمه نو ما ته ډېره مزه راځي پایږي بیا او دا زما چې کوم دی پښتنه پیغله ده او زما معاشره چې کوم دی د هغې ډېر خلک داسې دي هغوی سپورټ کوي هم وایي نه ښه ټیک ټاک خبره یې کړې ده زموږ پښتانه خلک وایي نه ټیک ټاک خبره یې کړې ده چې ټیک ټاک خبره یې کړې ده ته وایي چې ټیک ټاک خبره یې کړې ده نو ته خپله خور یا خپله لور داسې پرېښودی شي بیا چې چا سره غواړي تعلق دې جوړ کړي لہذا خبره غلطه ده کومه خبره غلطه وي بلکې ما تاسو ته ووایي چې د قرآن د یو حرف نه انکار کول څه شی دی دا کفر دی نو نکاح که په قرآن کې نه جو دي وایي راته نکاح د قرآن حکم دی او چې د قرآن حکم دی نو لہذا فرض ده او د فرض نه انکار کول انسان څه ته رسوي کفر ته څنګه چې پې هغه کافره کېږي دقه شان چې څوک سپورټ کوي نو دقه سپورټران هم کفر ته رسي لہذا د داسې قسم خلکو نه بالکل ځان محفوظ